سلامونه ملګرو استرالیا هم د چیمپئن ټرافي 2025 د پاره سکواډ اناونس کړی دی چې یو ډیر بیلنس ټیم جوړ کړی دی یو ډیر مزیدار ټیم استرالیا د چیمپئن ټرافي د پاره جوړ کړی دی تیر شوی چې کم وان ډے ورلد کپ هغه استرالیا ګټلو انډیا له په انډیا کې په فائنل کې شکست ورکړو او فائنل ته وړلو د او ډی آی ورلد کپ اوس دی سکواډ کې کم کھلاڑیان دي په سکواډ باندې نظر اچو په هر کھلاڑي باندې خبره کو او تاسو به هم کمنټ کوئ چې آیا د سکواډ سره استرالیا سیمی فائنل تر چیمپئن ټرافي کوالیفای کېدې شي کنه او د پاکستان په پیچز باندې بدا کھلاڑیان څنګه پرفارمنس ورکړي ډیر ټایم نه خرابو تاسو له سکرین باندې سکواډ ښکاري چې دای سره بیټسمنانو کې مارنس لبوشین د دای بیټینګ کې دای سره د میتیو شارټ او سټیون سمیت دا وسره بیټسمنان دي دای بالینګ نشي کولای دا درې وړه کټر بیټسمنان دي ښه وکټ کیپر کې ور سره الکس دی اور جوش انګلس دا دو ور سره وکټ کیپر دی چونکه میتیو شارټ هم یو خو وکټ کیپر دی هغه په دې سکواډ کې نشته دو ور سره وکټ کیپر بیټسمنان دي ښه آل راونډرانو کې ور سره ښه زبردست آل راونډران دي آل راونډرز د ځان سره زیات اشتلی دي ایرون هارډي ټریویس هیډ چونکه اوپنر بیټسمن دی خو سپین بالینګ هم کولای شي نو ځکه په آل راونډر کې ورچولې دي میچل مارش ته ګلین میکسویل او مارکس ټواینس د استرالیا د پاره ډیر ښه پرفارمنسز ورکړي دي او ډیر زیات میچز دی په خپل آل راونډرانه صلاحیت باندې د استرالیا د پاره ګټلې دي خو بالرانو کې تاسو نظر واچوي نه دی دا بیټس بالران چې کوم دي کې پیټ کامنس چې کوم دی د بیټینګ هم ښه زبردست بیټینګ کولای شي پیټ کامنس نیتن ایلس جوش هیزلوډ میچل سٹارک اور ایڈم زمپا سپین بالر چې کم سپیشلیست دی سره صرف یو ایڈم زمپا سپین بالر سپیشلیست دی چې ښه بالر د لیگ بریک بالینګ کوي کنډیشن د پاکستان دی پچز د پاکستان دی او سپین بالر د پاره جوړی جی نور کچاري تاسو آل راونډرانو باندې نظر واچوي نو د کې د سره ټریویس هیډ هم سپین بالینګ کول شي میچل مارش چې کم دی دا میډیم پیسر دی ګلین میکسویل چې کم دی دا سپینر بالر دی او مارکس ټواینس چې کم دی دا هم میډیم فاست بالر دی ښه وکټ کیپر بیټسمنان چې دواړه کم دی الکس کیری او جوش انګلس زبردست بیټینګ کوي دواړه ښه کھلاڑیان دي دواړه ښه زبردست بیټسمنان دي او چې کم د دې بیټسمنان دي صرف بیټینګ چې کوي نو کې ورسره درې کھلاڑیان دي مارنس لبوشین میتیو شارټ اینڈ سټیون سمیت جی دا درې وړه زبردست کھلاڑیان دي زبردست بیټینګ کوي ښه بیټینګ کوي او د دې د ټیم ملا دی یو قسم له سټیون سمیت شو او مارنس لبوشین شو د میډل اډر زبردست کھلاڑیان دي او د 50 اور چې کله وان ډے فارمیټ وي او بیا د پاکستان کنډیشن وي نو دی ډیر زبردست فیبولس بالینګ کوي فیبولس بیټینګ کول شي د استرالیا د پاره نو په سکواډ باندې نظر تاسو واچوي په هر کھلاڑي باندې مخابره وکا او مکمل سکواډ مې سره هم شریک کو تاسو کمنټ وکي د دې استرالیا ټیم چې کوم میچز دي د چیمپئن ټرافي افغانستان سره میچ ته انګلند سره میچ ته او ساوث افریقا سره میچ ته ګروپ میچز که سیمی فائنل ته کوالیفای شنو بیا خو سیمی فائنل چا سره راځي دی خو لا پته نه لګي خو چې کوم ګروپ میچز دي یو افغانستان سره دی یو ساوث افریقا سره دی او یو انګلند سره دی مطلب ګرم میچونه بر دی هم کیږي نو دا چیمپئن ټرافي د پاره استرالیا هم خپل سکواډ اناونس کړو چې دی ویډیو کې تاسو سره ما شریک کو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام